अस्सलाम वालेकुम क्लास पर मंगा द टॉन्सिलाइटिस पूरे कार करो ټیک شو ټانسلز مونږ پرون ویلو د هغې سټرکچرز بیا د هغې کلینیکل امپورټنټس چې کوم د هغې فنکشن و هغه مونږ پرون ډسکس کړی و. ټیک شو په ټانسلز کې مونږ ویلو چې دا مونږ سره فرست لاین اف ډیفنس سیسټم دی او کلیکشن اف لیمفاید ټیشوز دي دا مونږ سره په ماوث کې موجود وي او ترې فنکشن چې کوم هغه امیون سیستم دی او هغه مونږ له سره کې فرست لاین اف ډیفنس راکوي مونږ له لومړنی چې کله زمونږ باډي ته مایکرو ارګانیزم یا فورن باډي ورکړل نشي د هغې په دغه کې مونږ سره څه کوي کار کوي. ٹھیک شو نو دا مونږ سره فرست لاین اف ډیفنس سیستم بیا د هغې نه پس وایي چې دا مونږ سره یو سپیشلایزډ ایجنټ کیپچرینګ سیلز هم دی چې هغې ته مونږ ایم سیلز وایو او هغه مونږ سره څه کوي انټیجن چې کوم د بهر نه کوم څیزونه راځي یا څه پیتوجنیک سبسټانسز راځي نو هغه څه کوي هغه کیپچر کوي د هغې کیپچرینګ کوي. These N cells then alert the underlying B cells and T cells and the tonsils that a pathogen is present and immune response is stimulated. نو موږ سره څه کوي دغه M cells چې کوم دی هغه alert ورکوي هغه سیګنل ورکوي څه له B cells او T cells له په tonsils کې د tonsils کې او pathogen and immune response پای کې موږ سره جوړیږي د هغې په مدد سره موږ څه کېږي زموږ immune response کېږي. نو دا موږ پرون ډسکس کړو بی سیلز او ټي سیلز هم موږ ډسکس کړو چې دا موږ سره انټي باډیز جوړوي او چې هغه بیا میموري هم ساتي او موږ سره څه کوي او ډایرکټ کار هم انټي باډیز هم جوړوي. ټي سیلز چې کوم دي دا موږ سره سپیسیفیک دي مینر چې کوم دی موږ سره تایمس لکه تدې سیمیلر فنکشن دی but different from the way the thymus does چې څنګه په تایمس کې موږ سره وي هغه شانتي نه وي دلته. نو دا پرون موږ ډسکشن کړو نن به موږ وایو adenine boy. Adenine موږ سره څه شی دی adenine are a mass of soft tissue behind the nasal cavity. زمونږ nasal cavity دا زمونږ چې کوم nasal سپرینګونه چې کوم دغه راغلی cavity راغلی دا دی ماوث ته ٹھیک شو as a mass of soft tissues دی چې behind the nasal cavity دا adenine موږ سره که تاسو ته پرې پکچر کې ښکاري او دا موږ سره سمال بالکل وړوکي شانتې موجود وي ٹھیک شو او دا سره نیزل کیویټي دا نیزل کیویټي دا سافټ نه شاته موږ سره موجود لایک lymph node adenine چې کوم نه دا موږ سره پارت اف immune system دی and made up of same type of tissues lymphoid tissues نو موږ سره like lymph node د lymph node په شانتې وي او adenine چې کوم نه دا موږ سره part of immune system and made up of the same type of tissue او دا موږ سره سیم ټایپ اف ټیشوز نه جوړ وي اې کې کم ټیشو دی په لیمفاید نوډز کې اې کې لیمفاید ټیشوز دي کنه نو د لیمفاید ټیشو نه هم موږ سره دا اډیناید جوړ دی. White blood cells circulate through adenine and other lymphoid tissues او موږ سره white blood cells چې کوم دي په دې کې موږ سره سرکولیشن کوي او other lymphoid tissues چې کوم دي هغه هم موږ سره موجود وي reacting to the foreign invader in the body او تدې کار هم موږ سره څه شي دی زمونږ باډي ته چې کله foreign bodies رادن نشي نو هغه څه کوي هغه کیل کوي. ٹھیک شو اډینایټ موږ سره څه شي دی اډینایټ موږ سره mass of soft tissue دی چې کوم موږ سره behind the nasal cavity که تاسو پر پکچر کې تاسو ښکاري نو دا موږ سره څه شي دی دا موږ سره شاته موجود وي ترې soft plate نه ٹھیک شو دا hard plate دی بیا پسې soft plate دی بیا د هغې نه پس اډینایټ دی نو اډینایټ نه شاته موجود وي ٹھیک شو دا کوم ځای کې موجود دي mass of soft tissues دي دا موږ سره nasal cavity نه شاته موجود دي او دا موږ سره as a part of immune system دی موږ سره same type of tissues په دې کې موجود وي چې هغې ته موږ lymphoid tissues وایو. white blood cells چې کوم دی سرکولیشن کوي په دې اډینایټ کې او نور هم lymphoid tissues دي چې هغه ریاکشن کوي foreign invader سره زموږ په باډي کې چې دننه راځي هغې نه موږ سره پروټیکشنز راکوي نو دا موږ سره اډینایټ ټیشوز په باره کې adenine چې کوم دي دا موږ سره cluster of lymphatic tissues دي and the back of the nose above the roof of the mouth موږ سره پاسانه چې کوم روپ دی نو په دغه ځای کې موږ سره موجود وي او back of the nose زموږ د نوز شاته موږ سره موجود وي. adenine cluster of lymphatic tissues دي دا موږ سره کوم ځای کې
back of the nose او about the roof of the mouth دا موږ سره present وي. ٹھیک شو نو موږ سره دا پدې د کې موږ سره present وي او موږ له protection راکړي. You cannot see them by looking in someone mouth. کچره کتا سو چاته او قتل نو تاسو ته دا په خپل سترګو باندې نه ښکاری چې چا په خپل کې کتا سو دا وګوره نو دا نه ښکاری دا ډېر small وي. They are at their largest in children. نو موږ سره په ماشومانو کې دا ډېر غټ وي but between دا موږ سره سي between 3 and 5 year old. نو موږ سره په 3 نو واخلې د 5 year old او 5 year old ماشوم کې موږ سره وسومري دا به غټ وي نو دا موږ ته ښکاره کېدی شي. Normally they start to shrink by age 8 or 7 or 8. نو موږ سره داسې کېږي شرنکیج طرف ته ځي شرنکیج سوکړ نه بس راغونډېږي. ٹھیک شو چې کله د ماشوم عمر چې کوم دی د 9 نه واخلې د 8 کالو پورې شي نو په هغې کې موږ څه کېږي د دې شرنکیج راځي. شرنکیج څه ته وایي راغونډېدو ته وایي. Are barely visible by the late 10 and commonly done by adulthood. او دا موږ سره سي sometimes دا موږ سره late 10s کې هم موږ سره سي وي هغې کې هم present وي او نری ښکاري visible وي او sometimes دا سي وي completely gone by adulthood. او موږ سره چې کله د دغه ته عمر ته ورسي adultry stage ته نو په هغه ټایم کې دا موږ سره پوره غیب شي. ٹھیک شو اډینایډ موږ سره سری کلسټر اف لیمفیټک ټیشوز دي زمونږ د نوز بیک ته موجود دي او د ماوث روف باندې موږ سره موجود دي داغي په چت چې وته موږ وایو ناغي باندې موږ سره موجود دي. نو کچاري موږ د یو کس خوله کې وګورو نو موږ سره اډینایډ ټیشو موږ ته نه ښکاري یا اډینایډ به موږ ته په نظر باندې نه راځي. نو دا موږ سره کله لارج وي کله چې ماشوم د 3 نو واخلي د 5 کالو پورې نو په هغه ټایم کې دا لارج وي نو دا موږ ته ښکاره کېدی شي. خو چې کله ماشوم د 7 نه واخلي د 8 سال ته ورسي نو دا بس د شرینکیج سٹارټ شي د دې وخت سٹارټ شي چې هغه څه چلو شي وړوکی شي. ٹھیک شو او هغه بیا موږ سره په 10 ایج کې موږ سره روکیږي چې کله د ماشوم چې کله اډلټ سټیج ته رسي نو په هغه سټیج کې موږ سره سوي دا غیب شي وي ختم شي وي کمپلیټلی ګان موږ سره بالکل ختم شي وي. د دې فنکشن موږ سره څه شی دی د اډینایډ are covered with the cilia and mucus. دا موږ سره سوي د cilia د mucus نه په دې باندې موجود وي. The small hair waves about to spread mucus down the pharynx. نو دا small hairs cilia چې وته موږ وایو نو دا څه کوي دا موږ سره mucus چې کوم دی هغه لاړه هغه موږ سره spread کوي کوم ځای کې په pharynx کې. اډینایډ موږ سره د سنا کور وی د cilia نه کور وی او د mucus نه کور شي. دا small hairs waves چې کوم دی دا موږ سره spread شي وي spread to mucus down the pharynx او pharynx لموږ سره څه ورکوي mucus ورکوي غوړوالی ورکوي چې کوم توکاڼه دی یا موږ ورته هغه وایو هغه موږ له ورکوي. The mucus is then carried to the stomach by solving. نو موږ سره بولس جوړ شي کنه نو په هغه ټایم کې موږ سره څه چلو شي د mucus چې کوم دی دا stomach ته لاړ شي. The purpose of the mucus is to capture infectious bacteria. نو چې کله دا بولس سره دا یو ځای کېږي دا میوکس نو په هغه ټایم کې دی څه کوي protection from the infection کوي دا capturing infectious pathogenic bacteria dust and other particles and flush them away. نو موږ سره د دې فنکشن څه شی دی چې کله د په فارنکس کې دا ریلیز کی د سیلیا نه موږ سره ریلیز شي دا میوکس کنه د سوکو دا اډینایډ چې کله دا ریلیز کی نو په هغه ټایم کې دا فرست لاین اف ډیفنس ورکوي زمونږ خوراک کې چې کله موږ خوراک کوو نو موږ سره څه کېږي خوراک سټمک ته ځي که نه نو د هغې نه مخکې نو دا څپا شي په څه باندې په میوکس باندې چې هغه د هغې نه ریموو کړي پارټیکلز فارن باډیز او موږ سره نور هم ډفرنٹ مالیکولز یا پارټیکلز چې کوم دی هغه ریموول کې کار کوي. Other than spreading mucus, adenas are used by the body to create antibodies to protect it from sickness. اوس موږ سره د میوکس نه علاوه د یو بل کار هم کوي بل کار ته دا دی چې انټي باډیز جوړوي او انټي باډیز موږ زمونږ څه شی دی
مونږه روغ ساتي د څه نه د بیمارۍ نه د سیکنس نه مونږه پر امن ساتي ٹھیک شو نو موږ سره د میوکس نه علاوه موږ سره د دویم څه کار څه کوي موږ سره انټي باډیز جوړي او انټي باډیز موږ سره څه کار کوي هغه کار دا دی چې موږ پروټیکټ ساتي د څه نه پیتوجن نه سیکنس نه د بیمارۍ نه اډیناین د پاسه موږ سره سیلیا موجود وي او هغه سیلیا څه کوي د هغې په مدد سره میوکس ریلیز کیږي میوکس چېرته راځي فیرنګس ته راځي او هغه پیرنګس کې بولس سره یوځای کیږي موږ سره چې کوم نوړی د هغې سره یوځای کیږي چې کله هغې سره دا یوځای کیږي نو موږ سره څه کوي د هغې نه انفیکشس بیکټیریا پارټیکلز چې کوم دی هغه ریموو کړي او فلش آوټ یې کړي ویې باسي بهر تبې میوکس ریلیز کېدو سره سره د یو دویم کار دا کوي چې موږ سره څه کوي انټي باډیز جوړوي او هغه انټي باډیز موږ پروټیکشنز راکوي د څه نه د بیکټیریا نه یا د نور پیتوجنیک سبسټانسز نه موږ سره راکوي پروټیکشنز راکوي اوس موږ سره پر اډینایټ کې یو څو پرابلمز راتلی شي هغه پرابلمز موږ سره څه کېدی شي enlarged adenine and cancer as often the most common problem اوس اډینایټ چې کوم دی دا موږ سره غټیږي چې کله دا enlarge شي ٹھیک شو enlarged adenine and cancer as the often common problem دا دوه مین common problem دي چې دا موږ سره په اډینایټ کې راتلی شي یو پرابلم پکې دا دی چې دا موږ سره enlarge شي غټ شي انفیکشن پکې وشي دویم موږ سره کینسر په دې کې کار شي دا هم خطرناک دی ٹھیک شو نو دا دوه مین کازټیوز دي children upper suffer from enlarged adenine نو موږ دې نه مخکې مو وي چې موږ سره دا په کوم سټیج کې غټ وي دا موږ سره په children سټیج کې نو د ټولو نه سیوا په هغې کې انلارجمنټ کېږي او د هغې مطابق هغه غټېږي نو دا موږ سره په children کې دا غټ پرابلم وي A children can be burned with enlarged adenine or they can become swollen due to the infection. some ماشومان داسې وي چې هغه پیدا شي ٹھیک شو هغه بای برن چې کوم دی د هغې اډینایټ چې کوم دی لارج وي غټ وي خو څه داسې وي چې هغه موږ سره سولن شي رو پړسېږي لکه پړسوب پکې وشي نو هغه موږ سره د څه د وجې کېږي د انفیکشنز د وجې کېږي بل موږ سره کینسر چې کوم دی and the adenine is caused by the rapid multiplying cells اوس موږ سره په اډینایټ کې سیلز موجود دي د هغې څه کېږي ریپډلی ډیویژن سټارټ شي ٹھیک شو چې کله د هغې ریپډلی ډیویژن سټارټ شو نو موږ سره به دا ملټیپلای کېږي که نه ډیویژن نو موږ سره به ډېر تعداد کې کېږي نو لیمفومیا او هغه پارټیکولر کنډیشن ته موږ څه وایو لیمفومیا به ورته وایو لیمفومیا موږ سره څه شی دی is the name of cancer of lymph nodes نو موږ سره دا نو lymph nodes دی که نه نو دې ته موږ د cancer of lymph nodes وایو such as adenites او دې ته موږ چې څنګه اډینایټ ته ولګي نو دې ته موږ اډینایټ وایو نو موږ سره دوه مین پرابلم راتلی شي کم یو پرابلم انلارجمنټ راتلی شي دویم کینسرینګ انلارجمنټ موږ سره زیات تر په کم ده کې موږ سره په چلډرن کې راځي او نو په هغه سټیج کې یا موږ سره څه وي یا موږ سره سوالن رو پړسېږي نو د هغې کې څه وشي انفیکشن بیکټیریا ګروت وشي نو د هغې د وجې دویم موږ سره کینسر دی نو کینسر موږ سره په لیمف نوډس کې چې وشي هغې ته موږ لیمفومیا وایو ځکه چې دا هم موږ سره یو لیمف نوډ دی او موږ سره دا ریپډلی ډیویژن اف سیلز د وجې موږ سره څه کېږي لیمفوما یا کینسر کاز کېږي دې نه پس په موږ سټارټ کوو سکن اډینایټ ختم شو چې دا موږ سره په سینس اف سمیل کې ورسره و ټیک شو زموږ نوز سره دا هم کار کوي میوکس او موږ سره په دې پروټیکشن کوي
د سکن کار موږ سره څه شی دی سکن چې کوم ده دا موږ سره لارجست organ of the body دی skin ته موږ largest organ of the body هم وایو it constitute about 16% of the body زمونږ د باډي ویټ چې کوم دی هغه 16% موږ سره څه شی دی زمونږ سکن دی زمونږ سکن د څه نه جوړ دی موږ سره زمونږ باډي کور کړی دا چې هغه موږ سره څه کوي د هغې موږ سره سایز یا موږ سره د هغې ویټ چې کوم دی هغه موږ سره څومره دی هغه 16% by weight of the total body 16% چې کوم دی دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره د سکن ویټ دی It is also an important system of the body called integumentary system because of covering entire body. دم سره یو important system هم دی زمونږ د بدن important system دی هغه important system ته موږ څه وایو integumentary system وایو هغه integumentary system په دې وجه ورته موږ وایو دې موږ څه کړی دی انټایر باډي چې کوم دی هغه زمونږ کور کړی دا زمونږ ټوټل باډي چې کوم دی هغه دی کور کړی دا یا کیوټس ورته موږ وایو چې هغې ته موږ کیوټس دا ترې سینونیمز د دې دپاره استعمالیږي کوم دی موږ سره سینونیمز لکه ډفرنټ نومونه باندې سکینز یا ته موږ کیوټس ورته ویلی شو یا ورته موږ ډرما ورته ویلی شو بل چې کوم کیوټینیس دی بل موږ سره ډرمټالوجي جی نمبر چې موږ سره کیوټینیس دی دا ورته موږ کیوټینیس وایو بل موږ سره ډرمټالوجي چې کوم د سکن د کیوټس موږ سره د سکن سټډي کوي هغه ته موږ ډرمټالوجي وایو یا ډرمټومز ورته موږ وایو چې د سکن په باره کې موږ سټډي کوو د هغې ډیزیزز باره کې موږ سټډي کوو ٹھیک شو نو دا موږ سره یو څو سینونیمز دي چې دا موږ سره د سکن په کې موږ سره استعمالیږي نو موږ سره سکن څه شی دی دا موږ سره لارجست organ of the body دی چې دا موږ سره ټوټل ویټ چې کوم دی هغه 16% of body weight دی It is also an important system of the body called integumentary system. دې ته موږ integumentary system هم وایو په دې وجه چې دا موږ څه کړی پوره زموږ باډي یې کور کړی دا سینونیمز ته دې چې کوم نومونه استعمالیږي یا کیوټس دی ډرما دی یا ډرمټالوجي یا ډرمټوما دی ټیک شو یا کیوټینیس دی نو دا موږ سره د سکن لپاره استعمالیږي د سکن فنکشن موږ سره څه دي سکن چې کوم دی پروټیکشن اف د باډي دی دې موږ له پروټیکشن اف د باډي ورکوي یو فنکشن موږ سره ترې دا شو دې موږ سره څه کوي پروټیکشن باډي له پروټیکشن ورکوي protection from the the protection from the heat and cold mechanical injury infection chemical agent and harmful sun rays موږ سره د پروټیکشن څنګه ورکوي موږ له پروټیکشن نه کوي زموږ د هیټ نه زموږ د کول نه میکینیکل انجریز نه موږ سره انفیکشن نه کیمیکل ایجنټ نه او د هارمفul سبسټانسز نه موږ نو موږ سره هارمفul چې کوم سن ریز دي دا هغې نه هم موږ سره پروټیکشن راکوي ټیک شو د هیټ نه چې کوم ګرموالی یا موږ سره یا کول موږ ته محسوسیږي نو د هغې نه موږ له پروټیکشن راکوي یا میکینیکل انجری چې کوم بهرنۍ انجری کېږي د هغې نه هم موږ سره زموږ آرګنز چې کوم دي هغه بچ کوي ټیک شو او بل موږ سره انفیکشن چې کوم دی دا موږ سره په دې د پاسه بیکټیریل چې کوم راځي زموږ باډي نه انوایرمنټ نه زموږ د باډي د پاسه نو هغه دننه کېږي نه نو موږ سره په دې کې د فرست لاین اف ډیفینس سیسټم چې موږ سره سکن هم راځي چې پای کې موږ سره لومړنی څه کوي هغه موږ له پروټیکشنز راکوي prevent the loss of the body fluid بل موږ سره د پروټیکشن ورکوي د څه نه د باډي فلویډ نه د هغې موږ سره پریوینټ کوي چې هغه زموږ نه لاس نشي ایکسټرا ترمو ریګولیشنز کې ایکټ ایز ا سینس آرګن بل موږ سره ترمو ریګولیشنز کې هم کار کوي بل موږ سره ایکټ ایز ا سینس آرګن بای ټچینګ چې کوم دی دا موږ سره ایز ا سینس آرګن هم کار کوي سینتھسس اف وټامین ډي موږ سره د وټامین ډي سینتھسس چې کوم دی دا په سکن کې کیږي نو هغې سینتھسس موږ سره په کوم ځای کې پرفارم کیږي په سکن کې دا انتر یو فنکشن د سکن
بل موږ سره excretion of waste material زموږ د باډي نه چې کوم waste material excrete کیږي نو هغه هم د سکن په ذریعہ کیږي excrete ammonia نو excretion چې کوم دی هغه هم موږ سره د سکن په ذریعہ کیږي پای کې excrete ammonia دی یوریا دی موږ سره salts دي او نور هم داسې sweets دي یا موږ سره نور څه داسې هغه دي چې هغه موږ سره تدینه سیکریټ کیږي نو دا موږ سره یو excretory system کې هم کار کوي excrete of waste material هم کار کوي موږ سره د دې فنکشن موږ څه وي فنکشن پروټیکشن موږ وي چې موږ سره ډیفرنٹ سيزونه پروټیکشن نه کوي فار ایگزامپل پروټیکشن فرام heat یا موږ سره cool یا میکینیکل انجری یا بیکټیریل انفیکشن یا کیمیکل انټیجن نه یا ایجنٹ نه موږ سره هارمفul سبستانسز نه هارمفul سن ریز نه دا غي نه موږ سره پروټیکشن منای the loss of the body fluid چې کوم دی هغه هم موږ سره پریوینټ کوي بل موږ سره ترمو ریګولیشن چې کوم هیټ ته داغي ریګولیشن هم کوي زموږ د باډي ٹھیک شو بل موږ سره ایکټ ایز ا سنس آرګن دا موږ سره یو سنس آرګن هم دی بل موږ سره سینتھسس اف وټامین ډي موږ سره سینتھسس اف وټامین ډي چې کوم دا هم موږ سره پسکن کیږي بل موږ سره لاست چې کوم موږ ایکسکریشن اف ویسٹ مټیریل چې کوم ویسٹ مټیریل دا هغه ایکسکریشن هم موږ سره د څه په ذریعہ کیږي د سکن په ذریعہ کیږي دا یو سو فنکشن د څه شي دا موږ سره د سکن یو سو فنکشن چې دا غي امپورټنس موږ سره دا دی اوس کلر اف سکن موږ سره د سکن کلر څنګه وي ٹھیک شو میلانین چې کوم دی چې کله په سکن کې میلانین تعداد سیوا وي ٹھیک شو نو هغه به موږ سره براون ان کلر وي کړبخن بالکل چې څنګه تور غونډه کې کلر وي موږ سره میلانین موږ سره څه شی دی میلانین موږ سره براډ ټرمز د نیچرل پیګمنټ زموږ په باډي کې په سکن کې موجود دی چې دا موږ سره څه کوي ملټي سټیج کیمیکل پروسس د موږ سره جوړ شوی وي هغه ته موږ میلانوجینیسس وایو او په دې کې موږ سره امینو اسید ټرایوسین په دې کې انوالو وي چې هغه موږ سره راکړي موږ سره کلر راکړي چې کم کس کې د میلانین تعداد سیوا وي نو هغه به بلیک اینڈ کلر وي یا میلانایټ چې کوم دی هغه به موږ سره براون اینڈ کلر وي بلیک اینڈ کلر به موږ سره کله وي د یو سکن به موږ سره میلانین چې کله سیوا وي نو هغه موږ سره بلیک اینڈ کلر وي بل کیروټین دی یلو ټو اورنج به وي یا به د کلر چې کوم دی تر سکن موږ سره به یلو ټو اورنج وي یا چې کله هیموګلوبین وي پکې موږ سره نو د کلر به پرپل وي کچره اکسی هیموګلوبین وي چې کوم اکسیجن پکې پریزنٹ وي نو هغه ټایم کې ورته د سوربخن کلر وي سور وي ٹھیک شو نو دا موږ سره د کلر اپ سکن په اړه کې چې موږ سره د کلر اپ سکن څنګه راځي نو دا موږ سره د میلانین تعداد یا دغه کمواله یا زیاتواله ٹھیک شو دا غي د وجه موږ سره راځي ته د ډیفرنٹ کلرز راځي بل موږ ته د سټرکچر په اړه کې وګورو نو دا سکن چې کوم دا موږ سره په درې مین پارټس باندې ډیوایډ شوی دی یو ته موږ اپیډرمس وایو بل موږ سره ډرمس دی او بل موږ سره سبکیوټینیس دی ٹھیک شو نو درې موږ سره درې مین پارټس یو ته موږ اپیډرمس وایو چې کوم پاسنه پورشن دی ته موږ اپیډرمس وایو دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره اپیډرمس دی دا موږ سره اپیډرمس پارټ چې کوم پاسنه پارټ دی دا درمیان کې چې کوم پارټ دی ته موږ ډرمس وایو او دا لاست پارټ چې کوم دی ته موږ سبکیوټینیس پارټ وایو ٹھیک شو دا زړ غونډه کې تاسو تکاری دا موږ سره په سبکیوټینیس دا پورشن دا دی پورشن پر موږ سره ډرمس دی دا پورشن دا دی پورشن پر موږ سره اپیډرمس دی پدې کې موږ سره پیټس موجود وي مسلز پدې کې موږ سره موجود وي سویټس گلینډ کیپیلریز موږ سره پدې کې موجود وي ٹھیک شو چې داغي په مدد سره موږ سره پدې کې بلډ پاس کیږي او موږ لا پروټیکشنز راکړي د ډیفرنٹ سبستانسز نه او بل موږ وایي چې موږ سره سن ریز نه یا نور سبستانسز نه موږ پروټیکشن راکړي او د موږ سره ویسٹ پروډکټ هم سیکریټ کوي په سکن په ذریعہ نو اسیسری سټرکچرز اف سکن موږ سره ایکسترا سټرکچرز پدې کې کم دي هیرز دي د ویخت دي زموږ د سکن د پاسه ویخت چې کوم دي دا اسیسری سټرکچر اف سکن دي ته موږ ویل شو یا ورته موږ تاسو په سلیبس مطابق چې کوم نه دي ته موږ ایکسترا چې کوم موږ سره ته دي سټرکچرز ډیفرنٹ سټرکچرز دي هغه موږ سره طریقم کم دي
نو پای کې هیرز دي چې present are thin skin but absent are thick skin چې څومره سکن نری وي نو د هغې د پاسه به څه وي هیر زیات موجود وي ویښته به زیات موجود وي چې کوم یو کس موږ سره دا سکن چې کوم دی تک وي نو د هغه په باډي باندې بس ویښته چې کوم دی هغه کم وي absent په وي زیات Here is a shaft and root. Mungsara Sivi has a shaft and root. Dam Tarifal Musa root and shaft Musara way. Hair follicle associated with the arrestor pelorium muscles and sebaceous gland. Vedamusara Sasag associated with connected with Vedamusara erect erectors pelorium muscles saravi abel sebaceous gland saravi. Erector pelorium mungsarasashere connect hair follicle to the superficial layer of the dermis. Zam the skin chikam the dermis the age saradai attach sati. So she erector pelorium chikam the damusasati connect sati. When contract lead to standing of hair, chikala mungsara zamanga skin das dermis chikam de contract shirak kalishi muda vikta pamumane udregi. Contraction is under sympathetic control with simultaneously by cold and emotional stress. نو زمونږ باندې ویښته کله یا په مونږ یره راشي یا څه ایموشنل سټرس مونږ ته میلاو شي یا څه سایملټینیسلی مونږ ته یخ محسوس شي یا ګرموالی محسوس شي نو په هغه سټیجز کې مونږ سره څه کېږي زمونږ په بدن باندې ویښته ودرېږي یا یو څیز دلته یره ایموشنلی څه شی راشي نو د هغه په دغه سره مونږ سره څه چلو شي ویښته ودرېږي نو دې ته مونږ کنټرکشن آف هیرز وایو sebaceous gland موږ سره کم دي نو sebaceous موږ سره oil secreting gland of the skin دي دا موږ سره oil secrete کوي ٹھیک شو sebaceous gland موږ سره څه دي دا oil secreting glands دي که تاسو ته دا ښکاري او دا موږ سره څه دي دا oil secreting glands دي lies in dermis and connected to the neck of the hair follicle نو دا موږ سره neck of the hair follicle دا ترې neck ته نو دې سره attach وو secretion is called sebum نو درې چې کوم secretion دی هغه ته مونږه یا fluid چې کوم دی هغه ته مونږه sebum ورته وایو prevent excessive evaporation of water دا غوړواله یا oily part مونږ سره څه کار کوي چې کله د secrete شي نو د مونږ سره water چې کوم excretion دی زموږ د باډي نه نو هغه کمای protect skin absorb and prevent growth of microorganism نو موږ سره چې کله زمونږ سافت سکن وي لکه نرم سکن وي نو زمونږ سکن چې کوم دی هغه څه ساتي پروټیکټ ساتي بل کچري زمونږ مایکرو ارګانیزم زمونږ باډي ته نه کیږي نو دا غي نه موږ پروټیکټ ساتي انفلیمیشن اف اټ چې کله په دې کې انفلیمیشن وشي د سیبیشیس ګلند چې کله انفلیمیشن وشي راو پړسیږي نو په هغه ټیم کې موږ ته دانه ښکاري اکنی pimples چې وته مونږ وایو په مخ باندې چې کومې نری نری دانې راوځي په سکن باندې نو هغې ته مونږ pimples هم وایو یا ورته اکنی وایو چې زمونږ په بدن باندې راوځي دا د څه د وجې دا سیبیشیس ګلینډ نو که چېرې تاسو دا دانه لیدلې وي نو پای کې نو وي نو هغه نو چې کوم دی هغه موږ سره ډیګریډیشن اف WBC اینډ پای کې سیبیشیس ګلینډ موجود وي سیبیشیس ګلینډ نه سیبیشیس فلویډ په دې کې موږ سره موجود وي چې هغې ته مونږ څه وایو sebum ورته وایي دویم پارت زمونږ د سکن د پاسه نیلز دي پلیټ اف موډیفاید هارد کیراټینایز اپیډرمل سیلز دا زمونږ د سکن د پاسه دي ته مونږ اپیډرمل سیلز وایو کنټین نیل پلیټ اینڈ نیل بیډ چې په دې کې مونږ سره د سکن د پاسه نیلز بیډ او نیل مونږ سره پلیټ موجود وي نیل پلیټ مونږ سره نیل ایج باډي اینڈ نیل روډ نو په نیل پلیټ کې مونږ سره نیل ایجز چې کوم سایډونه دي او باډي دا او نیل روډ ته نیل بیډ کنسیسټ اپیډرمس اینڈ ډرمس نیل بیډ موږ څه ته ویلی شو چې موږ سره دننه چې کله دا نوک موجود وي هغې ته موږ نیل بیډ وایو دې نه پس د سویټس ګلینډ چې کوم دا خولو دا ګلینډ دی هغې ته موږ سویټس ګلینډ وایو sweet secrete watery secretion sweet on the surface of skin through sweat spores نو زموږ په سکن باندې نری نری سوري پورز موجود دي چې د هغې په مدد سره دا فلویډ چې کوم دی ایکسکریټ کېږي prevent all over skin and estimate 3.4 million نو دا موږ سره
زمون پر پریزنټ باندې ډیر زمون په سکن باندې ډیر پریزنټ دي سم ټایم دا کیلکولیټ اسټیمیټ شوی دي دا موږ سره 3 نو واخلي د 4 میلیونز پورې دا پورز موږ سره موجود دي ټو ټایپ دي بل یو تمغه اکراین وایو او بل موږ سره اپوکراین ورته وایو few liter of sweets per day in summer نو موږ سره پر few liters موږ سره څه کېږي دا سیکریټ کېږي په څه ټایم کې موږ سره په سمر سیزنز کې نو د دې سیکریشن موږ سره په سمر سیزنز کې سیوا وي نو دا تاسو ته ښکاري دا موږ سره څه شی دی سویټس ګلینډ دی نو په دې کې موږ سره نری نری سوري تاسو ته دا کړی دی په دې کې نری نری سوري چې دا غي نه موږ سره سویټ سیکریټینګ ډاکټ دی موږ سره سیلز دي clinical importance موږ سره د سکن څه شی دی موږ سره سکن از ا پیل ان انیمیا موږ سره سپین مخن پیل ان کلر وي بالکل سپین شي سپین مخن اون تکي نو په هغه ټیم کې موږ ته انیمیا شي وي yellow and jaundice and blue and cyanosis په cyanosis کې موږ سره blue and color وي jaundice چې کوم موږ سره زړې دی نو په هغه ټیم کې موږ سره سوي موږ سره زړ وي او cyanosis موږ سره ویل شو cyanosis موږ سره پاغه ټیم کې موږ سره سکن میوکس ممبرین چې کوم دی بلویش کلر اختیاري ډیسکلریشن اف یور هاند ار پیل یا پیل زمونږ خپې یا نغه چې کوم نکونه هغه به ودی شي او دا د څه د وجې کېږي ساینوسس چې کله د اکسیجن لیول کم شي او موږ سره د کاربن ډای اکساید لیول سیوا شي نو هغه ته موږ ساینوسس وایو انفیکشن اینڈ suppressions of the hair follicle مل موږ سره د سکن چې کوم دی دا غي کوم سره انفیکشن وشي یا suppression of hair follicles دا hair follicles کې موږ سره دانی یا اکنی ټایپ روزي بل موږ سره skin incision should make parallel to the line of cleavage result in smallest scar نو کله ناکله زمونږ سکن چې کوم دی موږ سره نری وانت کې غوس شي نو لاین پکې راشي نو هغه موږ سکار پروډوس سکار څه وي تور پلاچ ته ویل شي sebaceous cyst څه ته ویل شي infection of sebaceous gland هغه ته موږ sebaceous cyst وایو چې کله inflammation وشي موږ سره پس کې sebaceous gland کې نو هغه موږ سره acne create کوي کنه loss of touch sensation sometimes موږ سره سکی loss of touch sensation راځي چې موږ سره ټچ کوو موږ ته نه پیل کیږي نو پاره کې موږ سره انستیزیا ده ٹھیک شو انستیزیا چې کوم موږ سره موږ واچو نو هغه کې موږ ته ټچ او هغه موږ ته نه پیل کیږي loss of pain sensation بل کله ناکله موږ سره موږ درد نشو محسوسولې دی او سیزي او زه هغه ته موږ loss of pain sensation ورته ویل شو هغه ته انالجیسیا ورته هم ورته ویل شو انالجیسیا څه ته وي چې پین ختمه هغه ته موږ انالجیسیا وایو انالجیسک ډرګز چې کوم موږ استعمالو نو هغه ډرګ چې هغه درد ختمېدو لپاره استعمالي کوي هغه ته انالجیسک ډرګز وایو بل موږ سره سکن ګرافټینګ skin grafting څه ته ویل شي دا موږ سره ټو ټایپ دی grafting ته بل موږ سره نو موږ سره سکن ډیس هانسټي مطلب د سکن چې کوم دی هغه موږ سره پړک جوړ کی یا موږ سره سپور شي نو دا موږ سره تک سپلټ thicknesses graph ورته موږ وایو یو بل full thicknesses graph یو سپلټ thicknesses دی یو full thicknesses دی په پای کې 14 راشي او هغه جوړ کی نو دې سره دا تاسو لاست ټاپک وو چې موږ سره سکن او دا هغه اپنډیجز چې کوم دی هغه موږ ډیسکس کړل امید ده چې تاسو په دې چپټر باندې پوه شئ که تاسو بیا هم تری په دا کوېسچن کولای شئ زمانه په واتس اپ ګروپ باندې اني ټایپ کوېسچن دي تاسو ماته کولای شئ هر ټایم که تاسو ماته را لګلی شئ ان شاء الله زه به تاسو ته د هغې جواب درکوم زر ته زره اوکې د الله په امان تاسو دا چپټر ختم شو ان شاء الله نیکسټ چپټر به د سبا نه ان شاء الله بیا سٹارټ کوو